والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ہزار ہزار عالم درستا کی ہر آن محبوبہ، لگے لگے کلم شنصب ندا ایمان محبوبہ. کائنات جملہ ذرے کمی روح نقلی رب بہر نفس قسم پر ابطال قربان محبوبہ. ازل نکر ابد ہر دم درب دا علم پشما وید تکرار پڑے تعظیم دا حق بیان محبوبہ. وارن گلونا دا گلزار دا محمد مصطفیٰ، وارن گلونا دا گلزار دا محمد مصطفیٰ، رب الجلال نا پر رخسار دا محمد مصطفیٰ. او قسم دا مور او دا پلار سر او سترگی زر کرتا، قسم دا مور او دا پلار سر او سترگی زر کرتا، کلم بلگی تر پاک پیزار دا محمد مصطفیٰ. او دوار جہان با وا نسل مقسم دے ورب دا پاک و ظلف و پیوتار دا محمد مصطفیٰ. اور ریدوان ہیر بدی جنت شی کا حاصل شدرتا، ریدوان ہیر بدی جنت شی کا حاصل شدرتا، دا خدای پلوی بدل دیدار دا محمد مصطفیٰ. لدغ دردائی مولا صحت نصیب مکڑا، لدغ دردائی مولا صحت نصیب مکڑا، محمد امین دیوی بیمار دا محمد مصطفیٰ. درود شریف شوق و محبت سر ہوئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرته بعدد کل معلوم لک. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. خیر و قدردانو، مشرانو کشرانو، رب لا یزال اور رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکر ندی. منگو تاسو یہ دوڑ جہان دا سردار اقائن امدار دخل امت بمفار دخل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی مومنان مسلمانان پیدا کو الحمدللہ. بیا کروڑھا احسانات دی دا رب لا یزال چیوزل بیا پمونگو تاسو باندے دریرو رحمتونو برکتونو او دا عزتونو میاش رمضان المبارک راوستا. دا حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک قول دے. فدر رب لا یزال امت محمدی باندے عذاب مقصود ہوئے، یعنی دی باندے عذاب مقصود ہوئے نو دی لبے سورہ اخلاص اور دا رمضان المبارک دی میاش میں ورکول. مطلب دا دے چی دا میاش کے دے دا پارا ورکلا چی دا ما دا بندگان کے سرکشے ڈیرے کئی پا دے میاش کے ورکا زنور مکے ورکما کہ راشہ دا ما دا رحمت طلبو کے راشہ دا ما نا بخنا وارے چی در کندر لا کہ کم سرکش شیطانان دی اغت او تڑما ضرور نیکو تمائل کما او جماعتونا واپس ڈک شی، خلق مندونو تڑو شی، تلاوتونا شروع شی. دے دا پارا چا غرب پخپل بندگانو ماندے دیر زیاد مہربان دے او دا او یو مشفق و میند و نزیات محبت تے دے دا اللہ کریم جل جلالہ دا خپل بندہ سرکے. دے دا پارا پمونگا چے سمرم شکر نو باسو اگر کم دے کہ رب لا یزال یوزل بیا مولا دا خیستا کلے و مبارک بیاش نصیب و گردور. اللہ کریم جل جلالہ دے دا پدا سے حالت کی پمونگ بانے تیرہ کی مونگ پاکت اللہ کریم جل جلالہ دا رحمت اور دا مغفرت سب جوگا و دریا گردی دلی انشاءاللہ. عزت مندو پا دویم ہجرہ کے دا شعبان مبارک پمیاش کے رمضان المبارک فرضیت راوے اور بیاد فرضیت نفس نہا رمضان المبارک چی دی نہا رمضانون آزاد حضور علیہ السلام مبارک پا جن کے رازلی او دی مبارکو بداغے نہو رمضانونو کے در رمضان المبارک کو جینے والے. خوجہ چی دادا یو باطنی عبادت تے یو پٹ عبادت تے دا دے خالصتاً تعلق چی دے دا رب لا یزال سر دے. طول عبادتون چی دی ظاہراً سناسا حیعت لری شکل لری پاک شکل بعد انسان معلومات ورتکیگی چی دا سڑے پا دے وقت لگیا دے عبادت پہ.
مثلا یو کس منځ کوي منځ، نو د منځ خپل شکل دی چې هغه انسانیت وتړي، بیا قیام دی، همدارنګې رکوع ده، سجده ده، تشهد دی، دا ټول حالات داسې دي چې انسان ته پته چې د فلانې مانځه باندې ودرېده. حج له چې انسان ځي نو د هغې خپل یو هیئت دی، مناسک دي چې هغه حج مناسک ادا کوي، چې په هغې کې سړی لاړ شي، احرام وتړي، طوافونه کوي، صفا مروه ته ځي، همدارنګې وقوف د عرفات کوي، منا مزدلفه، دا ټول هغه څیزونه دي چې دا د حج او د عمرې چې کوم دی مناسک دي، انسان ته پته ده د فلانې عمره ادا کوي. زکات دی نو یو انسان پیسې راوباسي او چاله ورکوي، نو سړی وایي مال یې زکات راکړه. مقصد دا دی چې د دې یو شکل دی، یو هیئت دی. خو واحد روژه یو داسې شی دی چې د دې یو هیئت او شکل نشته چې هغې نه انسان معلومات وکړي چې په دې ناستو خلکو کې د چا روژه ده او د چا نه ده. پوهېږئ دې باندې چې ناستو خلکو کې د چا روژه شته او د چا نشته، د دې دا پته نه لګي. نو چې د کوم عبادت تعلق خالصتا د رب العزت جل جلاله سره وي، نو بیا د هغې اجر او ثواب هم ډېر زیات دی. اوس به تاسو وایئ چې پته خو لګي چې مونږ پښمني نه راپاڅېدو او بیا روژه ماتې کوو، نو ډېرې پیړۍ یو سړی روژه نه نیسي، بیا هم پښمني وکړي او ټوله ورځ یې خوراک کړي، بیا هم تا سره روژه ماتې ته کښېني. پوهېږئ دې باندې؟ یعنې دا د دې هغه خاص هیئت او شکل نه دی. لکه چې یو سړی تعلق چې دا د الله سره دی، چا په پټه خوراک وکړ او چا ماته کړه، چا سکاک وکړ، د دې هېڅ پته نه لګي. نو یاد ساتئ قدردانو چې د کوم عبادت تعلق خالصتا د الله کریم جل جلاله سره وي او د الله د یارې نه انسان ته پته هم لګي چې یاره مثلا دلته څوک نشته چې زه خوراک وکړم او ما هېڅ څوک هم نه ویني، خو د الله حکم خو شته دی، الله خو مې ویني چې یاره زه خوراک وکړم. نو که څوک مې ویني او که نه ویني، خو رب مې ویني، د هغه نه خو ځان نشم پټولی، نو دی په ځان باندې لوږه تېره کړي، د الله د حکمونو تابع وګرځېږي. نو په دې وجه باندې دا روژه چې ده د دې تعلق خاص د الله کریم جل جلاله سره دی او د هغې په وجه باندې د دې بیا اجر هم ډېر زیات دی. حدیث شریف کې راځي چې کل عمل ابن آدم یضاعف، هر یو عمل د انسان چې دی د الله کریم جل جلاله په خپل ذمه کرم سره، دا د الله مهرباني ده په خپل بندگانو باندې چې هغه والا څو چنده سیوا د هغې اجر ورکوي. دا د الله کریم جل جلاله مهرباني ده چې هغه د اعمالو اجر تر د 900 پورې، بلکې د دې نه هم چې زیات شي الله کریم جل جلاله یې ورکوي. مگر محبوب علیه السلام فرمایي چې الا الصوم، مگر الله فرمایي چې یو واحد روژه داسې ده چې فانه لی وانا اجزي به، چې صرف دا روژه داسې ده چې دا زما ده او د دې اجر و ثواب هم زه ورکوم. د الصوم لی علما کرامو ډېر وجوهات بیان کړي دي چې الصوم لی معنی صدا یو خدا ده چې الصوم لی چې روژه زما ده، یعنې تر اوسه پورې د باطلو چا دپاره روژه نه ده نیولې شوې، نه وله روژې نیولې کېږي. باطلو ته، خدایانو ته، باطلو ته سجدې کېږي، طوافونه ترې نه کېږي، همدارنګې نظر و نیاز یې مناوېږي، اولا منځلې کېږي، مګر روژه چې ده هغه نه کېږي د باطلو خدایانو، یعنې تر اوسه پورې نه دي شوې چې دا خلک روژه هم نیسي د باطلو دپاره. روژه خالصتا د الله دپاره نیولې کېږي. که په نورو مذهبونو کې بعضې د امساک یو تصور شته دی، نو هغه هم د هغې بوتانو د رضا دپاره نه دی، بلکې د خپل نفس د اصلاح دپاره دی، د خپل نفس د صحت دپاره دی. ځکه چې دا روژه یو داسې شی دی چې په دې کې الله د بنده مؤمن دپاره صحت ایښودلی دی. پوهېږئ دې باندې؟ نو په دې وجه یو دا ده، او دویمه دا ده چې دا روژه چې دی خالصتا زما ده. مقصد دا دی چې د دې تعلق د ما سره دی. انسان غواړي نو هر څنګه حالت کې دی روژه ماتولی شي، مګر زما د تعلق په بنیاد باندې نه ماتوي، چې دې بنده ته دا احساس دی چې دا بندگان که ماته نه ګوري نو رب راته ګوري. نو حضور فرمایي چې الله فرمایي چې روژه بیا زما ده. نو چې کله زما ده او زما د پاره چې کوم دی بنده مؤمن نیسي، دی ښه تږي وي، دی ښه اوږې وي او د ماښام اذان ته لا وخت وي یا د ماښام وخت داخلېدو ته، خو دی په دغه ټیم کې بیا لګیا وي او دی چې کوم دی د الله د حکم تابع وي او دی دغه څیز له لاس نه وړي، نو رب لا یزال فرمایي چې دا خالصتا زما سره د دې بنده تعلق دی، ځکه دی داسې نه کوي. کله چې انسان د الله د رضا دپاره روژه ونیسي، نو بیا الله پاک جل جلاله فرمایي چې بیا د دې صله او بدله زه په خپله باندې ورکوم.
درېمه وجه هغه دا ده چې الله پاک چې وایي چې روژه زما ده نو دا ټول عبادات د الله پاک دي. پوهېږئ دې باندې؟ خو چې کوم عبادت نسبت الله ځان ته وکړو نو مقصد دا دی چې د هغې عظمت ته اشاره ده، د هغې بلندۍ ته اشاره ده. ګوره ټول کورونه د الله دي، دا ټول ملکونه د الله دي، دا هر ټول ځمکې د الله دي، مګر یو کور په کائناتو کې داسې دی چې هغې ته الله نسبت کوي چې دا زما دی، چې هغې ته ویلی شي بیت الله. پوهېږئ پې د الله کور جومات چې دی دا د الله کور دی. المساجد بیوت الله فی الارض. نو عزتمندو زما د کور او ستا د کور په نسبت باندې د الله د کور شرف او عزت ډېر زیات دی، اگر چې هغه هم د الله دی مګر د هغې نسبت الله پاک ځان ته نه کوي، د هغې نسبت د دې کور نسبت الله پاک کوي، د بیت الله شریف نسبت ځان ته کوي. نو مقصد دا شو چې هغې له عظمت ورکوي، هغې له شان ورکوي، او دومره شان چې هغه په دنیا په ټولو کورونو کې تاسو ته پته ده چې بیت الله څومره لوی عزت دی. د دنیا په کورونو کې د عبادات ټول د الله د رضا دپاره دي او د الله دي، خو د رمضان المبارک د روژې خصوصي نسبت الله پاک ځان ته کوي. په دې باندې معلومیږي چې د دې میاشت له الله پاک څومره قدر ورکړی دی، دې میاشت له الله کریم جل جلاله څومره مرتبه ورکړې ده. په دې وجه حدیث شریف کې راځي چې الله کریم جل جلاله فرمایي چې روژه زما ده او د دې اجر او بدله به زه ورکوم. او یا د دویم روایت الفاظ دي انا اجزا به، چې روژه زما ده نو د دې اجر او بدله زه یم. څومره خلک چې عبادات کوي، څومره خلک چې عبادات کوي د څه دپاره کوي چې ما ته څه میلو شي، ما ته رب میلو شي، ما ته د هغه رضا میلو شي. سخي که سخا کوي چې ما ته د هغه رب رضا میلو شي، مجاهد که جهاد کوي چې ما ته د هغه رب رضا میلو شي، حاجي که حج کوي چې ما ته د هغه رب رضا میلو شي. همدارنګې سخي د الله په لار کې سخا کوي، صدقات کوي چې ما ته د الله رضا میلو شي. یعنې د دې ټولو عباداتو مقصد د الله جل جلاله موندل دي، د الله جل جلاله رضا ده. د روژه هغه عبادت دی چې رب لا یزال فرمایي چې په دې روژه باندې زه بندګانو ته ملاویږم. او د انسان نور په کار څه دي چې هغه رب میلو شي، خو هر څه درته میلو شو، د هغه جنت هم میلو شو، چې د هغه رضا میلو شي، د هغه ټول نعمتونه هم میلو شو. راځي په واقعاتو کې دا محمود او ایاز چې و د دې بادشاه او د غلام ډېرې قصې مشهورې دي، ډېرې قصې مشهورې دي. او بار بار به په دې کې د محمود چې دی د دې غلامانو د دې خپل درباریانو په وړاندې په دې ایاز باندې چې کوم دی امتحانات کول، نو دې ته به یې ښودله چې زما د دې ایاز زما غلام دی، زما ورسره دومره مینه ده چې دومره مینه مې خپلو خاصو درباریانو سره نشته، وزیرانو سره نشته. څه وجه ده د هغې؟ خو دا درباریان چې وو نو دوی به د خپل د دې غلام د دې محبت نه به ډېر زیات جلس وو چې یاره دا زمونږ بادشاه چې دی ده سره ولې دومره مینه کوي. نو یو ورځ داسې چل وکړو چې بادشاه په اس باندې ناست و او لاس کې ورسره یو غوټه وه او په هغې کې لالونه او جواهرات ښکلې ښکلې قیمتي ملغلرې وې. بادشاه اس باندې راغی، درباریان هم ټول ناستې دي او دا ایاز هم ورپسې شاته د اس نه را روان دی. چې کله ټولو درباریانو له راورسېده نو هغه د لالونو د جواهراتو او د ملغلرو هغه غوټه کڅوړی را پرانېسته او داسې چې کوم دی په فرش د پاسه ونوسته او د درباریانو ته یې ویې والې خپل ځان له چې کوم دی ملغلرې راغونډې کړئ. او بادشاه ډایرکټ روان شو بهر ته، په خپل اس باندې چې روان شو چې لږ مزل یې وکړ چې ویې کتل نو شاته ورپسې واحد ایاز چې و دا ورپسې را روان، صرف دی ورپسې را روان و. نو ورته ویې ایازه ولې تا ته د ملغلرو ضرورت نشته، ډېر مالدار یې که څه چل دی؟ هغې لګیا دي ټول ځان له ملغلرې راټولوي او ته ما پسې را روانې. نو ایاز ورته ویې چې بادشاه چې کوم د ملغلرو طالبانو هغې لګیا دي ملغلرې راغونډوي او زما ملغلرې نه دي په کار، زما د دې ملغلرو والا په کار دی، زما د دې د مالک په کار دی چې دی زما لاس کې خو دا ټول بادشاهت زما په لاس کې دی. پوهېږه دې باندې نو عزتمندو چې کله رب رضا چاته میلو شي خو د الله جنتونه د الله نعمتونه دا ټول د هغه لاس نه راله. الله کریم جل جلاله فرمایي چې څوک زما د رضا دپاره روژه نیسي هغې ته زه میلاویږم. په ایمان ووایه د دې نه زیات د روژې بل چې کوم دی څه دغه کیدی شي. څومره د الله کرم دی چې په دې روژه کې زمونږ او ستاسو دپاره یو خو یې زمونږ ایمان او هغه تعلق یې ځان سره مضبوط کړ چې د دې بندګانو تعلق زما سره مضبوط شي، بل دې زما د رضا دپاره روژه ونیسي. او دویمه قدردانو دا چې د دې په ذریعه باندې الله کریم جل جلاله تاسو له صحت هم درکوي.
دا د هغه الله مهرباني ده. زما محبوب علیه السلام فرمایي صومو تصحوا، تاسو روژه ونیسئ چې د دې روژې په عوض او په بدل کې الله پاک تاسو له صحت درکړي. څه درله درکړي؟ صحت درله درکړي. ګور انسان ټول کال چې دی دا معده چې دی نو دا بې ارامه وي، بس ګنټه پس او 20 منټه پس او نیمه ګنټه پس چې څه ګوري هغه ورچوي. نو دا معده چې دا د دې هم یو خاص قسم کار دی، څه داسې خو نه ده چې بس تریشر دی چې څه ورولې. نو دا تریشر هم داسې دي، دا لواران ناست دي دې کال پسې تېره کوي. پوهېږئ دې باندې رولمین کاکا ناست دی دا څه کوي، د دې جالۍ څه کوي، تېره کوي. او چې کله تېره شي نو هغې نه پس دا بیا که تریشر نه وي مې خو چې داسې یو سیزن به ووایي نو هغې نه پس بیا دوی دا بوځي. الله کریم جل جلاله موږ له د روژې میاشت راکړه د څه دپاره؟ د دې دپاره چې زمونږ دا معده چې ده دا په دې کال کې ارام وکړي. ډاکټران چې دي دا د هغې تحقیق دی چې معدې له ارام پکار دی چې دا فاسد مادې دا رطوبات دا هر یو شی خارج شي او د انسان چې کوم دی دا بدن دا نوې وینه جوړه کړي. هر یو څیز دپاره دا ځناور چې دي د دوی خپل خپل سیزنې دي او په هغه سیزن کې دا اول لاړ شي خپل سرو ته ننوځي، دوی خپل سیزن تیر کړي، د هغې نه پس چې راوځي دوی نوې چې کوم دی پوټ اړولي او نوې چمکدار پوټ چې کوم دی د ځان سره راوړي، چمکدار اثرمن. یعنې دا د دې هغه چې کوم الله پاک هر چا له یو خپل معاملات یې ښودلي دي. انسانان چې په دې میاشت کې کله د الله د رضا دپاره خو بېله خبره ده چې مونږ چې کوم دی په دا رمضان المبارک دا میاشت مونږ داسې کوو چې مونږ د مختلفو چکنیانو د چرکارو او د اچارونو پته نشته چې څه په یو ځای باندې ټول یو ځای باندې ور واچو نو بیا هم د تراوو په وخت کې خوله نه راغونډېږي او څاګانې بدې بدې اخلو. که مونږ دې کې لږه ګزاره وکړه نو دا الله کریم جل جلاله زمونږ دپاره بهترین د صحت سبب او ذریعه ګرځولی دی. پوهېږئ پې چې روژه مونږ ونیسو د معدې ټول معاملات په دې سره حل کېږي. خو چې بیا د ماښام یې ګزاره وکړو دا اوس خو شکر دی لږ موسم برابر دی چې دا موسم لږ ګرم وي، بیا خو نر هغه انسان دی چې دومره واوره واچوي په شربت کې او یخ شربت ورپسې یو شی بل شي دا ټول په یو ځای باندې ور واچوي نو هغه معده غریبه خو ګرمه نه ده بیا چې هغه بیا کار وکړي. په دې وجه باندې دا میاشت چې ده د الله پاک د طرف نه تاسو ځان دپاره څه وګڼئ، یو ډېر لوی ګفټ وګڼئ چې یو طرف ته زمونږ د مغفرت سبب او ذریعه جوړېږي او بل طرف ته الله کریم یې زمونږ د صحت دپاره او بیا داسې وخت چې په کوم ټایم کې هسپتالونه ډک دي، هسپتالونه ډک دي. یو حکیم راغی مدینې منورې ته، حضور ته یې ویې زه به علاج کومه، وخت تیر که حکیم صاحب مریض ورته میلاو نه شو، واپس راغی خپله چې کومه چې کډه کوډله وه دوایانې وې هغه یې نغاړلې وې اجازت یې اخیسته. حضور ته یې ویې چې زه ځم اجازت اخلم، ولې ځې؟ وی دلته خو ماله په دې دومره وخت کې څوک مریض رانغی. زما جانان مبارک ورته وفرمایل چې زما صحابه چې دي زما صحابه هغې هله خوراک کوي چې کله وږي شي پوهېږئ پې په مړه ګېډه باندې خوراک نه کوي او بیا چې کله خوراک کوي نو دومره خوراک نه کوي چې هغه پوره ماړه شي، بلکې بیا چې خوراک کوي نو لا یعنې اشتها وي لا انسان اوږي وي او د هغې نه مخکې چې کوم دی بس کي نو چې څوک دا دوه کاره کوي هغې ته د سره په ټول عمر کې د ډاکټر ضرورت نه پېښېږي. پوهېږئ دې باندې خو بیا خبره ده چې زمونږ وطن الله کریم دې د وطن په حال باندې رحم وکړي چې دا کوم جنسونه بدل شو د تخمونو، دا کوم جنسونه چې بدل شو، ګوره غنم څومره یو طاقتور شی دی خو د دې جنس بدل شو. مخکې به چې مثلا یو ځای یو من غنم کول نو چې کله چې کوم دی هایبریډ کړل او دا جنسونه یې ولا بدل کړل نو اوس هغه ځای 15 من او 10 من غنم کوي. خو فرق پکې څه راغی؟ فرق پکې دا راغی چې دومره شوګر شو، پکې دومره چینی پکې راله او شوګر چې ډاکټران وایي حکیمان چې تاسو دا یوه چپاتی چې خورئ دا یوه روټۍ په دې کې د چینو په لحاظ سره 10 چمچې شوګر دی، چینی ده 10 چمچې. انسان زړه خوشحاله وي چې زه خو چینی نه خورم، پوهېږئ پې خو چې کومه د غنمو روټۍ خوري په هغې کې څومره دغه دی. همدارنګه دا هر یو شی ختم شو. که د غوړو حالت تاسو وکتل چې تیارېږي دا په کوم ځای کې د څه نه تیارېږي نو انسان حیران پاتې شي چې خدای د دې خوراک څنګه دی. همدارنګه که تاسو دا چې کوم چرګان دي فارمي چې د دې کوم فیډ او خوراک دی دا خو زمونږ د قوم بدقسمتي ده، زمونږ د ملک بدقسمتي ده چې دلته ماشوم لا دومره وي نو په لارو کوڅو کې چې دا کم دکانداران دا چپسونه علي چې کم چپسونه هغې د ماشومانو له ورکوي دا خالصتا زهر دي. پوهېږئ دې باندې د هغه معده ختمه ده، د هغه ګردې ختمېږي، مګر مونږ څه کوو ماشومانو سره چپسونه په لاس کې مونږ له روپۍ ورکړو ورسې ځان له راوړه. همدارنګې دا
چې کوم مشران دا خوراکونه کوي پخوا چې خالص خوراکونه چا بیماری لیدلې بیماری چا په سترګو هم نه لیدي چې بیماری څه ته وایي نن هر سړی لا علاج مرض باندې پروت دی شوګر هر دویم سړی ته دی بلډ پریشر د ماشومانو بلډ پریشر یې قسم دې دا داسې زه په خپل ژوند درته وایم چې چېرته مونږ په ژوند کې نو لیدلې چې څلوېښتو کالو نه کم انسان و د هغه به شوګر و یا د هغه به چې کوم دی بلډ پریشر دا خو د بوډاګانو مرض و چې یو عمر به تیر شو نن یقین وکړئ د لسو کالو په عمر کې سړی وي په هغه ماشوم د هغه لسو کالو ماشوم باندې هارټ اټیک راشي او د لسو د 12-15 کالو ماشوم ته شوګر لګېدلی هغه ته هم بلډ پریشر وي وجه دا د قدردانو چې په هر یو ملک کې کم از کم د خوراک باندې چک وي دا واحد هغه بدقسمته ملک دی چې دلته د ټولو نه زیات جعلي دوایانې جوړېږي دلته د ټولو نه زیات جعلي حکیمان چې دي هغه کوڅه په کوڅه باندې ناست دي جعلي ډاکټران کوڅه په کوڅه باندې ناست دي بیماری به د یو وي او دومره غټ استن بدله وي چې ګردې بدله فیل پوهېږئ پې نو هلته خو چې کوم دی دا خو طبیبانو ویلي دي خيارانو چې نیم حکیم خطر جان او نیم ملا خطر ایمان نو نیم ملا هم ډېر زیات دي درې ورځې تېرې کړي په څلورمه ورځ باندې ممبر د پاسه ناست دي یا اجړا وي اجړا او ډایرکټ د اجړاتوب نه مبلغ جوړ شي بیا ناست دي او ټیک ټاک سره چې کوم دی څه ورکوي بیا لګیایي خلکو ته تبلیغ کوي دا څومره د افسوس خبره ده ته اول زده کړه وکړه ته اول زده کړه وکړه ته اول چې کوم دی دا علماو چې دا 6 کاله او 10 کاله او 12 کاله خوارۍ کړي د هغې نه پس بیا راځي او هغې چې کوم دی څه کوي د اسلام د تبلیغ دپاره او د درس و تدریس دپاره نو دا زمونږ په دې وطن باندې هم صحت لحاظ سره لوبې ټوکې شروع دي دا چې کوم خوراکونه دي بلکې دا کومې اوبه چې مونږ استعمالو که تاسو وګورئ او دا هم چک کړه نو تاسو به حیران شئ چې دا پاکستانیان ژوندي څنګه دي چې دا کم تاسو ته چای ملاویږي دا کم تاسو ته چینی ملاویږي دا وګورئ انسان حیران شي چې دا محض د الله کرم دی چې دا خلک ژوندي دي یعنې دوی پکې څه پرېښې نه دي په دې وجه باندې دا روژه چې دا د ځان دپاره د الله د طرف نه یو نعمت وګڼئ او چې په دې کې ماښامي کې لږه ګزاره وشي تاسو یقین وکړئ د ټول کال هغه مرضونه د تاسو نه وباسي او چې کله زما محبوب علیه السلام فرمایلی دي زما محبوب علیه السلام فرمایلی دي چې صوموا تصحوا تاسو روژه ونیسئ چې د دې روژې په عوض کې الله تاسو له صحت درکړي نو دا یاد وساتئ دې کې الله پاک صحت ایښودلی دی الله کریم جل جلاله دې وکړي چې موږ او تاسو په دغه میاشت مبارکې قدر وکړو په دې میاشت کې ډېر د الله کریم جل جلاله د هغې چې کوم دی څه وکړو د الله پاک بندګي وکړو په دې میاشت کې چې کوم الله حکمتونه ایښودلی دي بشر حافظ رحمت الله تعالی علیه یو ځل ناست او یخني وه او ټول رپېده او ګرمې کپړې ورسره خوا کې وې خو چا ورته وی چې دا کپړې حضرت ولې نه اچوې وایي چې ما سره دومره کپړې نشته چې زه د دنیا ټولو غریبانانو له ورکړم او د هغې د سره ځان یو ځای کړم د هغې سره ځان یو ځای کړم او د هغې دغه حالت ادراک وکړم نو کم از کم خپل ذات دومره کولی شم چې ځان باندې لږه چې کوم دی یخني تېره کړم چې ما ته پته ولګي چې کله یو غریب سره ګرمه کپړه نه وي په هغه باندې څه حالات وي پوهېږئ دې باندې نو روژه هم یو داسې میاشت ده چې دې کې الله پاک مونږ ته دا ادراک کوي چې کله یو غریب په کور کې روټۍ نه د یو غریب په کور کې اوړه نه او هغه اوږې وي او د هغه بچي اوږې وي د ده څه حالت وي انسان باندې هغه حالات خو راځي که نه د لوږې حالات پې راځي چې الله پاک تا ته وښیي چې د یو غریب په کور کې روټۍ نه په ده باندې حالت څه وي نو په دې باندې مونږ ته الله د فقراو د حالاتو ادراک کوي لہذا قدردانو د ټولو خبرو ته سوچ پکار دی او بیا مونږه په یو داسې وخت کې زمونږ او ستاسو ورځې شپې دي چې قسم درته خورم د انسان د زړه نه ورسره وینې وساسي یو طرف ته غریب په کور کې د روژه ماتي دپاره څه نشته نو بل طرف ته د حکومت وقت د ظلم ته وګوره د بربریت ته وګوره او د خندا ته وګوره چې بجای د دې چې یو څیز ارزان شي چې په هر دکان کې ملاویږي د هغې په ځای باندې په داسې انداز باندې د قوم پورې ټوکې کوي چې دا 3 توډې دي د 10 کیلو او دا به دومره غریبانانو ته مفتې ملاویږي بیا د هغې تقسیم څنګه وي په ټول ملک کې په هغه تقسیم کې لګیا دي خلک مړه کېږي 400 کې پکې مړي وشو زخمیان پکې راله په ټول پنجاب کې شو په نور علاقو کې شو غریبانان سهار نه ولاړي په دې روژه کې تر د ماسپښین او مازدیګر پورې د 10 کیلو اوړو دپاره یعنې دا هغه زیات لوبې ټوکې دي چې دا صرف د نظام تبدیلي چې نه ده راغلې حالانکه د اسلام نظام دا وایي چې ته په هر ویسي کې یعنې په هر کلي کې بیت المال قایم کا پوهېږئ دې باندې او د هر کلي د بیت المال کې به د هغې کلي د هر یو غریب لست پروت وي چې د ده
څه حالات دی د هغه لیست مطابق با اسلامی نظام هغه بیت المال والا د هغه انسان پورته د هغه هفته راشن لګي په عزت سره به ولا ورکي. نن دلته کې دا حال دی چې د ټول ذلې په یو ځای کې خلک راغون شي، یو تحصیل په یو ځای کې او بیا غوبلې جوړې شي، نو خلک هم دومره دي چې بالکل اخري حد پورې راغلي دي. هر څوک دا وایي چې زه ور مخکې شم او ماته ملو شي. الله کریم دې زموږ په د ملک په حالاتو رحم وکړي. عزتمندو لبیک چې میدان کې دی تاریخ صرف د دې لپاره چې موږ دا نظام ټیک کړو پوهېږئ پې او دې نظام کې الله کریم جل جلاله چې کوم دی د دې مخلوق دپاره خیر یې ښودلی دی. په جمع باندې دعا وکړئ چې الله کریم زموږ او ستاسو د حالات د خپل حبیب علیه السلام په خاطر باندې ټیک کړي او رب العزال د دې ملک نه دا مهنګایي ختمه کړي. الله کریم جل جلاله دا ظلم او بربریت ختم کړي. رب العزال چې دا کوم غریب باندې کوم سختۍ او تکلیفونه امتحانات یو شانتې راغلي دي او غریب تر دی ورځ په ورځ باندې او هغې خپلو عیاشانو کې او د یو بل سره په دشمنو کې او د خپلو کیسونو د معاف کولو دپاره مشغول دي. باید د دې بې حسو د دې بې ضمیرو او د دې ظالمانو نه موږ په خپل ابزامان کې وساته. او قدردانو تاسو ته پته ده دا هغه سحر دی، دا نن د روژې دویمه ورځ وه او د روژې د دویمې ورځې په 8:30 بجې باندې مونږ ایله اوده شو او داسې دی کې خبر راغی چې په لاهور مسجد رحمت للعالمین باندې دې ظالمانو چې کوم دی دعوا یعنی حمله یې پې کړې ده او زمونږ چې کوم دی په خوب باندې اوده کارکنان د روژې په حالت کې په وینو کې لت پت پراته وو. ډېر زیات زخمیانو، 4 کسه په موقع باندې شهیدانو. او د ظلم او بربریت انتها وه. هغه شهداو دی الله پاک درجات بلند کړي او الحمدلله چا چې ظلم کړی هغه نن فریادونه کوي ما نن مړ کوي او سبا مې وجني، نن مې وجني او سبا مې وجني او بله ورځ مې وجني او بس وې وجلم لګیا دی ټول قوم ته چې کوم دی فریادونه شروع کړي دي. او هغه خلک چې په هغه ورځ باندې هغه علما، هغه مشایخ، هغه د ګدو خاوندان، هغه فلاسفران او هغه چې کوم دی هغه خلک چې هغې به دا شدت دی دا راوتل او دا سره د دې چې دا قوم یو حالت داسې جوړ کړی دی چې یو خبره هم بغیر د راوتو نه مني. نو خو مونږ چې د څه دپاره راوتو خو ډېر لوی مشن خو وی به دا شدت دی، دا انتها پسندي ده او بیا دا داسې چل دی او دا داسې چل دی. هغه رب دی داسې بدلې ته واغستې چې هغه خلک نن د یو قاید دپاره او د یو خپل ټیکټ دپاره هغې لګیا دي په لاسو کې چوکي نیولې دي او هغې لګیا دي په زمان پارک کې چې کوم دی ډېرې اچولې دي او هلته کې ځان دپاره چې کوم دی تموان کړي دي لګولې دي او شپه ورځې لګیا دي چې د قاید محترم دغه دپاره ولاړ یو. ما وی دا د قسمت خبره ده چې څوک د خپل ټیکټ دپاره او د یو دنیاوي قاید دپاره په میدان ولاړ دي او څوک چې کوم دی د مکې د ګنبد خضرا دپاره ولاړ دي. دا خو بابا باجی د غازی تنویر چې کوم دی د هغه شعر به وی فرمایل به یہی تو امتحان ہے تنویر کے کس نے کس کو خوش کرنا ہے. عمدہ خو امتحان دی چې څوک به څوک خوشحالی، څوک هغه خپل یو قاید خوشحالی د هغه دپاره او څوک چې کوم دی لګیا دی مکې د ګنبد خضرا خوشحالی. دا عزتمندو قسمت دی الله کریم جل جلاله دی زموږ د دغه مشن سره نور محبت نصیب کړي او الله کریم جل جلاله دی تحریک نه په هر میدان باندې کامیابی نصیب وګرځي. عزتمندو کوم دلته چې ضمني انتخابات دي چې هغې نه علم خان شیرپور صاحب ولاړ دی انشاءالله ووټ به ورکوو ښه په مینه باندې ښه په جوش باندې او په هغه ورځ باندې به ښایو چې 400 د لبیک والا ده که خیر هر یو سړی به خپله خواصل تاسو یې د خپل بچي د خپل چې کوم دی خوا کې نږدې یاران دوستان ټول به انشاءالله تعالی په هغه ورځ باندې بوځو پوهېږئ پې او د خپل مینې اظهار به کوو. د دې خپل ځان نه به د دې نظام د بدلولو کوشش کوو. الله ته به وایي زموږ دومره لاس کې دي او زموږ نه هم دومره الله پاک غواړي چې موږ د نظام د بدلولو کوشش وکړو انشاءالله. تحریک له دې الله عظیمه کامیابي په دغه کې ورکړي. خدای پاکه چې هر ځای کې په هر میدان کې تحریک ولاړ دی د خپل حبیب په خاطر والا عظیم تر کامیابی نصیب کړي. زمونږ د پیرخانه ده، استانه ده د تورډیر شریف عبدالباری جان صاحب دی، کور والا عبدالصمد صاحب دی، صاحبزاده صاحب دی، والده محترمه هغه چې کوم دی وفات شوی ده، بل دعا ورته وکړه الله پاک مغفرت نصیب کړي. جنت الفردوس کې الله کریم جل جلاله عظیم مقام او مرتبه نصیب کړي. زموږ کوم وروڼه چې په تېر رمضان کې موږ سره مخکې کې وو او د سخت کال نشته، خدای پاک ته کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي. الله اعلی مقامونه او مرتبه نصیب کړي. دا ټوله مقبره د خپل حبیب علیه السلام په خاطر باندې الله ته مغفرت نصیب کړي. بابا جي سره مبارک درجات بلند کړي. کوم پروګرام چې دومره عظیم شان پروګرام وشو او دومره په ګڼ تعداد باندې دوستان راغله، د موږ مبارک دیدار وشو. خیر د ټول علاقې دپاره بختور وګرځئ.
پکې الحمدلله د جامعې نه د 1400 علماو همدارنګې بیا ورپسې د ډېرو حافظانو د ناظرۍ والا د ستربندي وشوه د دې ټول کلي دپاره او د دې ټول علاقې او چارسدې دپاره یو ډېره لویه د فخر خبره ده. خدای جامعې له نور هم ورځ په ورځ باندې ترقي نصیب کړي او یا الله کریم جل جلاله دا کوم نیمګړی چې دي کارونه چې دي د خپل حبیب علیه السلام په خاطر باندې په خیر سره سرته ورسوي او یا الله جمله اسباب د خیر ورله مهیا کړي او انشاءالله چې زمونږ کومه اراده ده د رمضان المبارک پسې متصل چې دلته کې چې کوم خلک داسې دي چې هغوی بچي سکولونو ته ځي او هغوی وایي چې یاره موږ له سکول نو الحمدلله دلته به هغه سیسټم هم شروع کېږي او ورسره متصل به ورسره به د مدرسې سیسټم هم یعنې عصري علوم به وي دیني علوم به وي. دعا وکړئ چې الله پاک په خیر سره دا معاملات سرته ورسوي او انشاءالله چې تاسو بچي د هغوی دپاره به موږ دواړه تعلیمونه په بهترین انداز باندې د هغوی بهترین تعلیم و تربیت دپاره کوششونه کوو. امید دی چې انشاءالله تاسو به خپل اولاد بیا چې کوم دی د دیني علومو دپاره او د عصري علومو دپاره هم راولئ. الله کریم جل جلاله دې په دې ارادو کې موږ ته کامیابي نصیب وګرځوي. خدای دې وطن باندې خپل خاص رحم وکړي د دې بې حس او بې ضمیرو حکمرانانو خدای پاک د دې هغه تسلط نه ختم کړي زمونږ نه خدای راضي شي آخر خاتمه په ایمان کې د ایمان د زوال مو ساتي. وصلی الله